لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک په شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل او اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام للذین اے خلقتا کفروا چی کافران شوی دی ینتهو کچرتم ان چدی د کفرنا یغفر لهم بخنا بوکړی شي دیتا ما د اغس قد سلف چی دی وړاندې کړی دی و ان يعودوا کچرت واپس وکړه دی کفر تا فقد پتا کی سرا مضت تیر شوی دی سنت الاولین دستور د مخکنو خلقو واقعات د مخکنو خلقو. محترمو مخکې رکوع کی قوانین د جهاد ذکر کیدل نو په دې رکوع کې هم دفعات او قوانین د جهاد ذکر کیږي. خلاصه د رکوع بیان دفعة الجهاد و تقسیم الغنائم. د جهاد چې کم ضروری قوانین دي د اغي تذکرہ او د مال غنیمت تقسیم بسنګ کیږي هغه خبره په دې رکوع کې ذکر کیږي. خجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه معظمه فتح وشو کنه نو ډیر داسې خلکو چې هغه ایمان ناړو او د ایمان راوړلو نه پس دای مسلمانان شو. نو الله تعالی دک خلق ته خطاب کوي چې کچرت تاسو د دې کفر نموزانو ساتو ایمان امراړ کنا الله تعالی به مو د جهنم نخلاص کی او الله تعالی به مو په دنیا کې د ذلت او د رسوایی نوم خلاص کی. ځکه په دنیا کې ذلت او رسوایی دا وکنا چې مسلمانانو ته الله تعالی بیا په لږ وخت کې په جزیرة العرب باندې غلبه ورکړه. نو په جزیرة العرب کې بیا کافر چې کم دی هغه باقی پاتې نه وکړه. نو د ذلت نه بچ کېدل داو کچته اسلام نه قبول کړي کنه نو بیا په جزیرة العرب کې په مکه معظمه په دې ځمکه کې د دې اوسېدل چې کم دی کنه دا به ممکن نو دی به بیا لري کول یا به جزیه ورکوله یا به کمنر حق دی به اسلام قبلو او یا به سو یا به د خپل وطن نه بتلل کا. ٹھیک شو جی. قل او اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام للذین اے خلقتا کفروا چ کافرن شوی دی ابو سفیان او د اغملګری انتهو کترتمن چدی د کفرنا یغفر لهم بخنا وکړی شي دیتا ما د هغه کارونو قد سلف چوڑان دی شوی دی دینا. ځکه اسلام چې کم دی کنه د اسلام نمخ کې انسان نه چې کم غلطی شوی نو چې دی کله اسلام ته داخل شي نو هغه ټول جرایم ورته الله تعالی معاف کوي. و ان يعودوا کچرت واپس وکړه دی کفر ته فقد پتا کی سرا مدد تیر شوی دی سنت الاولین واقعات د مخکنو خلقو وقاتلوهم جنگ کی تاسو دی سراب حتی تردی پوری لا تکونو چنوی موجود فتنة الكفر ویکون الدینو شحکم منل کلہو بتمامی للہ لپارا دا اللہ تعالی اے غالبا و جاریا چی دا اللہ دین غالب ویخا
چې د اسلام په مقابله کې د مسلمانانو په مقابله کې د دې کفارو همت نیقه چې دی مسلمان ته تکلیف ورسوي مسلمان ته مشکلات پیدا کی فین انتهوا پس کچارته منه چې دی د دې کفر نه فإن الله پس بشک الله تعالی چې دی بما پاغه څه باندې یعملون چې عملونه کوي دی بصیر لیدونکی دی نو څه چل به کوي یثبتهم عن اسلامهم الله تعالی به دی اگر اسلام باقی بندے بدئی تے استقامت ورکی خواہ وَإِن تَوَلَّوْا کچر تمقوارو دی دا قبلولو دے اسلام نافعلمو پوشی تاسو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی مولاکم مددگار ستاسو دے نعم المولا بہترین دوست و نعم النصیر و بہترین مددگار دے علماء کرام ذکر کئی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن چې تاسو جنگ کوي د دې کفارو سره تر کومې پورې چې اسلام په تمامي دنیا باندې غالب نشي د اسلام په مقابله کې د کفر څه حیثیت او څه قوت پاتې نشي نو اثبات ته توحید ان الله مولاکم نعم المولا ونعم النصير الله تعالی ستاسو مددگار دی او نو د الله مدد چې راځي کنه نو د هغې دپاره طریقې د پیغمبر د هغې اتباع ضروري ده د طریقې د پیغمبر اتباع نو اثبات ته رسالت وشو نو خلاصه د سپارې شوه لا اله الا الله محمد رسول الله وعلموا پوشی تاسو انما چې بېشکه سانمتم چې غنیمت حاصل کړی تاسو من شیء د څه څیزنا فان لله پس بېشکه دپاره د الله تعالی خمسه پنځمه حصه د دی ده وللرسول د پاره د پیغمبر د الله تعالی نو ذکر د الله د تبرک د پاره راغلی دی نو تقسیم د مال غنیمت په څنګه کیږي نو تقسیم د مال غنیمت د هغې اصول بیانیږي چې لومبې دا ټول مال چې کوم مال غنیمت راغلی دی نو دا به پنځه حصې شي نو پنځمه حصه چې کوم ده که نه دې ته خمس ویلی کیږي دا به د الله او د الله د پیغمبر د هغې حصه انو دا عیسی با پچا تقسیمیگی دا اغی مصارف مخ کی ذکر کیگی بیا خواہ فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک دا پارا دا اللہ تعالی خمسہو پینزمی صدمال غنیمت تا وللرسول دا پارا دا پیغمبر دا اللہ تعالی ولذی القربا دا پارا دا رشتدارانو دا پیغمبر ولیتاما دا پارا دا یتیمانانو والمساکینی دا پارا دا مسکنانو وابن السبیل و دا پارا دا مسافرو سچل بی دا خمس پانده با پا دی خمس کے با دا دق خلقو اگا حاجت روائی کی گی خواہ دا دی خیال بساتلشی خواہ ان کنتم کچرتی تاسو آمنتم ایمان نوڑن کی باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی وما انزلنا چنا دل کری دی منگا علا عبدنا پخپل بند باندی یوم الفرقانی پورد دا بدر باندی پورد دا پیسلی نو دا بدر دا چکما معرکه وکنا نو دا دا کفر او دا اسلام لوم بنی پیسلا کن معرکه وکا او دا دین مخ کی مسلمانانو تمال غنیمت پلاس پت حراغلم نوا نو بیا دا مال غنیمت چې کله مخې ته رالی که نه نو بیا د هغې حکم د هغې دریافت کول پکارو نو الله د هغې حکم نازل کړه یوما په ورځ باندې التقل جمعانې چې مخامخ شوې هغه دوه ډلې والله الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی اذ انتم پا وقت چې وی تاسو بالعدوة الدنیا پا غنزدی کناره د مدینې منورې باندې یا معشر الضعفاء ای د ضعفاء ډلې وهم او دغا دلد ابو جهل چبا بالعدوة القصوى و پاغلر کنار باندی چی سوا دا مدینی منورینا لر سمت تا چکم کناروا او سوا وفیها الماء پدی کی اوبوی اگا دا بدر اگا کویو پکی خوا ذکر دا میدان دا بدر چی معروف تے کنا پدی کی یو کویو چی اگی تبع بدر وی اگی تبع بدر وی نددک کی دا وجہ دا مکمل میدان موسوم پا بدر باندے خوا وهم اودا ڈرد دی ابو جہل بالعضوة القصوى پاغلر کنار باندی والرکبو او کافل چواب اسفل منکم لاندی طرف توستاسونا تقریبا 3 میل پاسیل کی دا دریای جدہ پا کنار باندے خوا ولو تواعدتم کچرتا تاسو وعده کړو یو بل سره د جنگ د پاره لاختلفتم نخامخا اختلاف پکړو تاسو فی المیعاد په دغه نیټه کې
ولکن لیقضی اللہ ولیکن چی پورا کی اللہ تعالی امرن داسی اوکار کان مفعولا چی دیکیدون کے چسے کئی من نصر اولیائیہی چی اللہ دا خپل دوستانو مددو کی او خپل دشمنان اللہ تعالی تبا کی پاگئی خپل قہر مسلط کی خواہ لیہلکا دا چی حلاکی من آغا چالا حلکا چی حلاکیدون کرے عن بینت نستد حجت تامد اسلامنا ویحیا دا چی جونور کی من آغا چاہتا حیا چی جون حاصل ان کر پہ اسلام سرات عن بینت نستد حجت دا اسلامنا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَالَى لَسَمِيعٌ اوریدون کی دعاگار استاسو دے علیم خبردار دے پا مدد استاسو بندے چی تاسو لا پا کم ٹیم کی سنگ نصرت پکار دیتا اذ یریکہم اللہ اذ پا آغا وقت یریکہم اللہ چی اخود تاتا اللہ تعالی فی منامکا پا خوب ساکی قلیلا لگ دلد دی کفارو کا ولو اراکہم کچرت خودلے ویتاتا کثیرن دیر لفشلتم خامخا بزدل شیب ویتاسو ولتنازعتم فی الامر خامخا اختلاف پکڑے تاسو پاغا پیسل د جنگ کی ولیکن اللہ لیکن دا اللہ تعالی چلے سلم سے اکڑل محفوظ او ساتلی تاسو د دق کی بزدلینا د دق کی اختلافاتنا انہو بے شکل اللہ تعالی علیم خبردار دے بذات الصدور پرازونو د سینو باندی د انسان پر زړه کې چې کوم خبر راضی کنا اللہ دا اغین واقف تے نو دا اغی مناسب اللہ تعالی دے انسان تبا جزا ورکی خو پا دی مومنانو باندے اللہ دیر مین دے خواہ پا دی مومنانو اللہ تعالی دیر مین دے نو سچلیو کو دا دی مسلمانانو اغزلون مضبوط او ساتل خواہ وَإِذْ فَآغَ وَقْكِ يُرِيكُمُوهُمْ چِو خودل دیتا اِذِ الْتَقَيْتُمْ ارکلچ ملاقاتو کتاسو دی سرا فی عیونکم پسر گستاسو کے قلینا لگ وَيُقَلِّلُكُمْ او لگ اخکار کڑی تاسو فی اعینہم پسر گردئی کی لیقضی اللہ دا چی پیسلکی اللہ تعالی امرندہ سی اوکار لرا کان مفعولا چیو کیدن کے نو علماء کرام ذکر کئی وی مسلمانانو چی بکل دی کفارو دی لخکر تا قتل کنا نو دا با دی مسلمانانو تدخپل دگن اخکاری دل نو دا مسلمانانو تعداد 300 او دیار لسوخا نو دا دی پا مقابلہ کی دا دی کفارو دا لخکر چی با مسلمانانو تکم اخکاری دل کنا نو دا با شپک سوا او شپگی اخکاری دل 626 پا ورطا اخکاری دل او دی کفارو تا دا مسلمانان چی کم دے کنا دا ورطا پتیداد کی لخ کاری دل چی دی زلور شی چی دی زلور شی نو علماء کرام ذکر کئی حالانکہ دا اللہ پیسل داوا چی دی مسلمانانو سر با اللہ مدد کئی او دی تبا اللہ تعالی غلبور کئی نو علماء ذکر کئی دا کفر او دا اسلام لنبانی معرقوا 17 رمضان المبارکو دا رمضان المبارک میاشوا ولا صبر ہو جاوا او دا عربو گرمی وقا دا عربو گرمی وا انو بیا دا بدر پا میدان کی صحابہ کرام لگیا دی اگا بے سر و سامان صحابہ کرام دا دق کی دی کفار دو تقریباً 1000 لخکر سر مقابلہ کئی خواہ ٹھیک شو جی وَإِلَى اللَّهِ دَغِي اللہ تعالیٰ طرف ترجع الامور واپس رٹولو کارونو دا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم ارکلچ ملاقاتو کی تاسو فیتن یویڈل دی دشمنانو سراب نفسبتو کلکو سیتاسو وذکر اللہ یادوی اللہ تعالیٰ لر کثیرن پیادولو ڈیرو سرا لعلکم تفلحون دید پارا چه کامیاب شیتاسو پا نصرت اللہ تعالیٰ سراب نو ربط رکو دمخ کی رکو سردادے چه پا مخ کی رکو کی دفعات الجہاد دا جہاد متعلق چه کم قوانین شرعی دا اغی تذکرہ کی دقا نو اس پدی کسے کئی پدی کم دفعات دا جہاد ذکر کی گی چگوار دا جہاد پا میدان کی بتا سکلکو سی گئی پخپل وصلو بندے با اعتماد نکوئی دا مسلمان اعتماد بصرف دا اللہ پا ذات پندی خواہ اقبال وی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دا مسلمان دا اغب اعتماد بصرف دا اللہ پا ذات پندی خواہ کافر با پخپل وصلہ باندے پخپل ٹینک باندے پخپل بم باندے پخپل ایٹم بم باندے پخپل ہائیڈروجن بم باندے پدی باندے با اعتماد کی او دا مسلمان اعتماد چی کنا اگا بسی دا اللہ تعالیٰ پا ذات باندے او دا اللہ ذات چی کم دے پا اگا چی چا اعتماد کرے دے کنا نو اللہ وی ومن یتوکل علی اللہ فہوا
حسبو او حسب الله تعالی ولا کافی دی. علماء کرام ذکر کوي کنا د بعضی مفسرین رائے خدا ده کنا چې په یو د قران مجید کې یو آیت ته فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. وای دغه آیت چې کوم ده وای دا اسم اعظم دی، دغه وی اسم اعظم دی. خو جوام کنا د الله هر اسم اعظم دی، خو په یقین ویل پکار دی. نو مطلب دا چې مسلمان با اعتماد د لخر په ډیروالي نه کوي، مسلمان با اعتماد په وصله نه کوي، مسلمان با اعتماد چې کم دی په نور سيزونو نه کوي. د هغه اعتماد، د هغه بروسا، د هغه توکل، د هغه یقین به صرف د الله په ذات باندې ښه. اذا لقیتم ارکل چه ملاقاتو کی تاسو فیتن یویڈلی دی دشمنانو سر پجنگ کی نو فثبتو کلکو سی تاسو وذکر اللہ یادوی اللہ تعالی لرا کثیرن فیادو لڑیرو سراب لعلکم تفلحون دلید پارا چه کامیاب شی تاسو پا دنیا پا آخرت کی واطیع اللہ تابیداریو کی دا اللہ تعالی ورسولو دا پیغمبر دا اللہ تعالی ولا تنازعو اختلاف مکوی تاسو پسکی په امور د جنگ کې د الله د پیغمبر سره نو فتفشلوا بذل بشی تاسو وتذهب ريحكم نو ختم بشي قوت تاسو واصبروا صبر کوي تاسو په جنگ کې ان الله بشک مدد د الله تعالی چې دی مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی ولا تکونوا مکی تاسو کالذین پشند کافرانو خرجو چې اوتیو دی من دیارهم د کور نخپلنا بطرن په تکبر سره بدر تخا ډیر په غرور او پشان او شوکت سره را روانو ورعا الناسی د پاره د خودنې د خلقو هغه بهادری خپل شجاعت خلقو تخکاره کو چې مونږ ځوانان یو مونږ تکړه یو مونږ په جنگ پوهیږو ښه ويصدون من کول خلق عن سبیل الله دلار د الله تعالی نه والله الله تعالی بما پاغ سبندی یعملون چې عملونه کوي دي محیط احاطه کون کې دي الله تعالی د هر څه خبردار دی وایس پاغ وقت زین لهم الشیطان چې خسته کړو دی ته شیطان اعمالهم بد عملونه دي وقال اویدی شیطان دیتا لا غالب لکم اليوم نشتر سو غالب راتون کے پتا سبان ندی من الناس دا خلقنا و انی بی شکد چمجار لکم مددگار ستاسویم معاون ستاسویم نو علماء ذکر کئی وی دا مکی دا خلق چکل دا مکی نراوتل کنا نو دی سر یو غمو او اغا غم داو کنا چی دا دی بنو مدلج قبیلی سر دا دی اختلافاتو خوا دا دی و سر دشمنی وا نو دی سره دا غمو وی اسی نه چرتا د بنو مدلج قبیلی والا په مکی معظمه باندې حملونه کی او زمونږ د خلقو ته نقصان اون رسیقا دغه یو فکر دی سره نه دا شیطان چې کم دی کنه نه دی د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې رالی چې دا د بنو مدلج قبیلی مشروقا بنو مدلج قبیلی مشرو نو د سره د دې کمنر حق را روان دی د چې څنګه پلار کې د ابو جهل او د دې قوم سره مخامخ شو کنه ابو جهل له आवाज ورکوي یا ابا جهل اے ابا جهل یا عمرو ابن حشام وی زمونږ هغه خپل دشمنی چې کم دی کنه وی هغه زمونږ کورنۍ مسلې دي وی هغه په دې وخت کې رسټو دي وی اوس دې وخت کې د مکی معظمه د عزت سوال لخوا وی پدی کی بزمونگا تاسو سره مکمل حمایت حاصلی کا نورالی ندی ابو جہل لاسو کے جے کمنن حق لاس ورکخا ندا با اتفاق نخوا ندا مکی خلق پدی بند دیر خوشحال شو چیزا دخ کا غم ختم شخا ندا با توی وی زما دی ابلیس چی دا سراقه ابن مالک مدلجی پا شکل کی راغلیو وی زما قوم وی طول را روان دستا سو مدد دا پارا خوا وی فروانو کوئی پروانو کوئی خوا نو دی ابو جہل پلاسو کے لاس ورکڑے دے اور روان دے خوا نو اللہ تعالیٰ تک کیفیت تلتا ذکر کئی وقالا ویدی شیطان لا غالب لکم نشتر سو غالب راتن کے پتا سباندے الیوم آنندی من الناس دا خلقنا و انی جار لکم بیشک دا مددگار ساسویم معاون ساسویم ملگر املاتر ساسویم پلما پسر کلچی ترات الفیتانی ویلی دا غدوڑلی نکسان او تختید دے واپس چلے علاقی بی پپندخ پلو باندی نو علماء ذکر کئی چسنگ میدان دا بدر ترا مخامق شکنا نو دا چو قتل جبریل امین ناغلی دے فرشتی راغلی دی او پٹکی وحلی دی خواہ
نو پټکی وهلی دي نو د دې ابا جهل نه د الله سے په زور ته نه اخلاص کوته وی انی بری من کذب تا سره مې وسکار نشته ښا دا ابو جهل حیران چې دا څنګه چلو شو دا د سوکړل دے اس دے ابو جہل حیران سے دا څنګه چلو شو علماء کرام ذکر کوي وی ابلیس وتوی چې انی ارا ما لا ترون وی هغه سوینم کلا وی درنګ سات لا جبرئیل امین ناغله دی وی غز گنبد کیم کا بس لقد ملو د گازر با مو کټ کای کا د قضای مو باجا کای علماء کرام ذکر کوي وای دیسو وای بشا باندې ټوپ او یا میله چې کم نن حق دا وای بشا باندې ټوپ والو او وای درې ورځې چې کم دې کنه درې ورځې وای دې په دې دریای جده کې دا سپټ ناستو کا چې اسنه جبرئیل لا پسرانه شي کا اسنه جبرئیل لا پسرانه بس دغه سپټ ناستو کا خجی الله تعالی ور سره وعده کړی و دي کنه الله خود خپل وعده خلاف نه کوي فلما پسر کله چې ترات الفیتان ویل دې غدوړلې نو نکسا واپس دې تیخ تکون کې علاقه وی په پوند خپل باندې وقال او وی ابلیس انی بیشکد چیم بریون بیدار منکم دتا سناب انی بیشکد چیم عرابینم مالا ترون آچی تاسوی نوی نئی پرشتی ذکر تخو پا نظر رات لی کنا دخولی دی انی بیشکد چیم اخاف اللہ یریگم دا اللہ تعالی ناب چسو کی ایعذبنی قبل القیامتی اسے نچرت دا قیامت نمخ کی مباجن کی غاب واللہ اللہ تعالی شدید العقاب سے عذاب ورکون کے دے اذ یقول المنافقون اذ پاوک یقول المنافقون چوئی دی منافقانو والذین آئی خلق فی قلوبهم چی پڑھنو دی کہ مرض منافقتو غرہا ولائدو ککل دی مسلمانانو لرا دینم دین خپل ومن یتوکل واچا چی بروسو کر علی اللہ پا اللہ تعالی باندی فإن الله پس بے شک اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والذات تے ولو تراک چرتوینی تو اس پا آغا وقی یتوفى الذین چی وفات کی دی لرا خلق کفرو چی کافران شوی دی علماء کرام ذکر کی وہی فرشتی چی کل دی کفارو دا روحون بے قبض کول کنا اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام توی چی دق وقت لیدو قابل لکا چی دق وقت تا مکی تا قتل دی حالاتو تنو اس پا آغا وقت کی یتوفى الذین کفروا چی روحون قبض کول دا خلقو چی کافرانو الملائکت فرشتو یضربونا وحل بے وجوہهم مخوند دی وادبارم شاگان دی وذوقو اوائل بورت دی فرشتو چی اوسکی تاسو عذاب الحری عذاب دس وزیدو پا جہنم کی نو فرشتو پیرا باندے کڑی بیقا فرشتو پیرا باندې کړي بس دا سر او دا املابه والا نه کته بس درز بیتی استقا ذالک دا وهل چی دی بنا په سبب دا غي سرا قدمت چوړاندې کړي د ایدی کوم لا سنو تاسو وان الله بشک الله تعالی لیس ندی بظلام ظلم کون ک للعبید تخپل بندگانو باندې الله اس په سچا ته سزا نه ور کوي ښا اللہ اس پہ بھی سسوک نہ معذب کئی خوچی یو انسان دا پدی آرام توبونو کی پدی شرارتونو کی او پدی شیطانت کی دا حد دا تیرو دی کنا نو بی اللہ رونی سیخا کدا بے حال دا دی پازاب کی آل فرعون پشند قوم دا فرعون دے والذین او دائی خلق من قبلم چی مخکر دینو کفرو چی کفر کون کیو بی آیات اللہ پیتونو دا اللہ تعالی سراب فاخذهم اللہ پس انہی سے دی لر اللہ تعالی بدنوبهم پس سبب دا گناونو دا دی سارا چی سیکو پدر اینیل کی غرق کخا ان اللہ بے شک اللہ تعالی قوی ضرور دے شدید العقاب سا عذاب رکون کے دے قوی فی اخذہی اللہ پا دی اخپلو نیولو کے دیر طاقتور دے خواہ اور بیا شدید العقاب للمعاندین الاسلام چکم دا اسلام معاندین دی کنا اگر تا اللہ سخترین سزا ورکی خواہ ذالک دا عذاب چی دے بان اللہ پا سبب دری سر چی اللہ تعالی لم یکن دے مغیرن بدلون کے نعمتا یو نعمت لراب انعامها چی انعامو کی دا علا قوم پہ قوم باندے حتی تردی پوری یغیرو چی بدل کی دی ما فعال بے انفسیم چی پنفسونو دی کی دی چی سو کی نا شکری پا کی پیدا شی مخالفت پا کی پیدا شی نو اللہ تینا اغا نعمت واخلی خواہ
اقبال वही कहना वही खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली नहीं जिनको ख्याल आप अपने हालत बदलने की वही अल्लाह ताला तर अगे पूरी द अगे कौम द हालत द बदलोलू हालत ने दे बदल कड़ी इरादे ने दे कड़ी तरकमी पूरी ची दई पखपल द खपल जान द बदलोलू कोशिश नहीं करे न मतलब दा ची अल्लाह तर अगे पूरे दे कौम ना नेमत नाखली तरकमी पूरी ची पदई के ना शुक्री नहीं रागली ची ना शुक्री राशि अल्लाह ताला तेना अगा नेमत उचत वाखली का अल्लाह ते अगा नेमत उचत वाखली न ची अल्लाह ते नेमत वाखली न बदक कसी पचूले मैदान बिया प्राती खा وأن الله بشك الله تعالى سميع أوريدون كره خبر د دی لرا علیم خبردار د پکارونو د دی باندې کدا به حال د دی آل فرعون پشان د قوم د فرعون دی والذین خلق من قبلهم چې مخکره دینو کذبوا تکذیب کون کیو دی بیاات ربهم پیاتون درب د دی فاهلكناهم پس هلاک کړل موږ دی لرا بذنوبهم پس سبب د ګناونو د دی سرا واغرقنا غرق موږ آل فرعون قوم د فرعون وكل دا تمام كانوا دی ظالمین ظلم کون کی وان شر الدواب بشک بدترین په مخلوقاتو کی عند الله پنځ د الله تعالی الذين خلق كفروا چنا شکر کون کی د نعمتونو د الله تعالی فهم لا يؤمنون پس نه دی ایمان ناوړون کی په وحدانیت الله تعالی الله وی په مخلوقاتو کی د ټول بدترین هغه کافر دی چې یو د الله تعالی وحدانیت نه تسلیمي او بل د الله تعالی د نعمتونو سره احساس سره نشته چې د نعمتونو په ما د الله تر طرف نه دی الذين خلق حتى چې معاهده کړل تا منهم د دینا ثم ينقضون بیامات کړل عهدهم وادي خپل في كل مره په هر یو ځل باندې وهم لا يتقون ودای ځان نه بچ کی د ماتول د وادینا نو علما ذکر کوي دا آیت نازل شوه دی په بار د يهود د بنو قریظه کې خام ځکه د مسلمانانو او د يهودو په مابین کې یو اګریمنت شوی او هغه اګریمنت داو کنه چې مدینه منوره به موږ سکو فری فرام بیټل جنگونه به پکې نه په مدینه منوره کې به موږ خانه جنگي نه جوړو یو او بل خبره دادا چې په مدینه منوره کې کچر تبل یو دریم قوم رااله په مدینه منوره کې په یو قوم باندې حمله وکړه کنه نوی که هغه ارسو کی که په مونږ حمله وکړه تاسو به مدد نکوي او که په تاسو حمله وکړه نو مونږ به مدد نکو دغه اګریمنت شوخه نو يهود د بنو قریظه راولګیدل کنه شکل راولګیدل د دې مکی معظمي د دې مشرکانو مدد وکړو نو چې دوی مدد وکړو د الله تعالی د طرف د حکم را لچې د الله حبیبا دغه وعده خلافی چې کم دی اسلام ته نقصان رسول د مسلمانانو ته تکلیف رسول دا د يهودو په خمیر کې دی سزا ورکا نو سزا ولا ورکړه نو سزا ولا ډیره ناکاره سزا ورکړه علماء کرام ذکر کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې قلانه محاصره وکړه نو چې محاصره وکړه کنه نو دای سو علماء کرام ذکر کوي دای سره په دې خپل قلا کې ډیر ساز او سامان ور سره پروت وکا ډیر هغه په میاشتو باندې راشن دي کمن هغه دای په دې خپل قلا کې ځان سره محفوظ ساتل نو علماء کرام ذکر کوي اخره کې الله تعالی د دې په دې ورونو کې هغه یاره راواچولا نو دای هغه خپل سرندر شو کا نو چې سرندر شو نو علماء کرام ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی سیب وی زمون په حق کې چې صاد ابن معاذ کومه فیصله وکړه مونږ ته منظور نو دا صاد ابن معاذ چې وکنه نو د دې بنو قریظه سره هغه دوستانه تعلقات دای سره چې کمندر هغه نږدې تعلق وکړه نو د دې تصور داو چې ګینه دا صاد ابن معاذ به زمونږه طرفداري وکي نو علما ذکر کوي دا صاد ابن معاذ چې وکنه نو دې په دې جنگ کې زخمی شوی دا پتونی چې کمندر هغه زخمی شوی ویني نه ودرېدا نو دا الله نه سوال کوي الله تر هغه پورې را تمرګ مراولا تر کمی پوری چې د اسلام د دشمنان ذلیل سي نه کم ښه نو په دغه دعا چې وغوښته کنه نو د دې خپې نه دا وینا اتوماتیکلی بند شوه نو چې کله د بنو قریظه دا ډیماند کو نو پیغمبر علیه السلام یو صحابي الیګ ویلر شه حضرت سعد ابن معاذ راولي نو چې سعد ابن معاذ را لیکله د زخمی حالت کې نو سکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم متا صحابه کرام ته وی قوموا لسیدکم وی د خپل مشر د پاره د خپل سردار د پاره پاسي اعزاز او په اکرام کې ښه
نو بیا ورته نبی علیہ السلام وایي چې دا ستا دا ملګري ستا په دې فیصله باندې رضا دي. حضرت سعد ابن معاذ ورته وایي ښه زما په فیصلې رضا دي وي. او وی بیا د سعد ابن معاذ فیصله وایي دا ده که نه چې څه چل دی د دی چې کوم ځوانان دي هغه ټول د قتل کړی شي. ٹھیک شوه د دی چې کوم بوډاګان په جنگ کې شرکت کولی شي هغه دې قتل کړی شي او د دی چې کوم بوډاګان کمزوري دي هغه نه د غلامان جوړ شي. چې کوم نوجوانان هغه نابالغ دي د هغه نه د غلامان جوړ شي او د دی د زنانو نه د ویندې جوړ کړی شي. حضرت سعد ابن معاذ چې دا فیصله وکړه کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی یا سعد ابن معاذ وی د الله فیصله په عرش معلا کې دقه شی و چې کومه فیصله تا وکړه کومه فیصله چې تا وکړه نو یو برا مخامخ کېدو یو به وي زنا بالغ بل به وي زنا بالغ یو به وي ځکه اخوا د مرګ خبره وه که نه د قتل کېدو خبره وه. نو علما ذکر کوي وایي په دغه ټایم کې نښه چې کومه وه د بلوغت هغه څه وه هغه دا ظاهره شوه چې دا کوم د دې ترخ تاویخته دي که نه. نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وي چې ګورئ چې د دی دغه به بالغي او کنی راوتی نو دی به بالغ نه. نو علما ذکر کوي که نه وایي د بلوغت یوه نښه چې کوم دنه هغه دغه ده. اکثر خلق چې کوم دنه هغه موږ له ماشومانان دا به وایي د ده دومره عمر دی او د ده باندې روجې اړېږي روجې به نیسي که به نه نیسي. نو ګورې اسانه خبره په کور کې هم دا خبره نوټ کوي چې ماشوم بالغ دی دی مکلف دی په د منظم فرض دی په د روجم نیسل فرض دی. ګورې ښه اوس که چېرته دی بالغ نه دی که نه نو دی مکلف نه دی په احکامات شرعیو باندې په د باندې روجه نیسل فرض نه دی. ګورې ښه پوهېږئ تاسو حاجي بلوغت ته جي چې بالغ دی نو بس بلوغت خو زما په خیال چې یو سړی د خپل بچي چې کوم دی په حرکاتو په سکاناتو ښه پوهېږي چې د دی اوس چې کوم دی مشرانو به پخوا وي چورګوړي باګ ویلې بلوغت علامات صرف دغ که نه دي بلوغت علامات نو مطلب دا خو هغه د 15 کاله عمر چې کوم در دا مقرر دی خو د دې نه مخکې بعضې ماشوم داسې لکه خصوصا دور داسې دی چې دا خوراکونه داسې دي هایبرډ خوراکونه دي اکثر ماشوم تقریبا د 12 کالو کې دی بلوغت ته رسېدلی په نن دور کې. ٹھیک شوه جي ښه جي بس بهرحال نور چې کوم دی نو به چېرته ځان له به راته بحث پرې وکړم. ښه جي کوم دی جي ثم ينقضون بیا ماتی دی عادم وادی خپل لرا فی کل مرة پاردل باندی وهم لا يتقون او دی ځان نساتی د واده خلافینا فاما تسقفنهم پس که چرته عمومی تدی لرا فی الحرب په میدان جنگ کی نو فشرد بهم پس سزا ورکه دیتا او یرو په دی سره من آچا لرا خلفهم چې رستو ردی ندی لعلهم یذکرون د دې دپاره چې دی نصیحت قبول کی واما تخافنا که چرته یریږي تو من قوم دی او داسې قوم نه خیانتا د واده خلافی نو فانبذ الیهم والک دیتا الیهم دیتا واده خپله علی سواء چې تاسو په برابر حال باندې ولا اطلاع ورکوي چې زموږ د ستاسو په مابین کې چې کوم اګریمنټ هغه ختم دی خدا په هغه صورت کې چې تا ته پته لګي چې یاره دا قوم بې اعتباره دی دی به د خپلې وعدې پاسداري ونه کړي. ان الله بشک الله تعالی لا يحبون خوقي الخائنين خیانت کوونکو لره فی القول والعمل چې په قول او په عمل کې په وعده کې خلاف ورزي کوي نو دا انسان د الله نه دی خوښ نو وعده کړي کافر سره هم کړې ده که نه نو د هغې وعدې خیال به ساتي. ولا يحسبن الذين غمان دنك يا خلق كفروا چې کافران شوي دي سبقوا چې خلاص شو دی د عذاب د الله تعالی نه انهم بشک دی لا يعجزون دی خلاصیدون کی د عذاب د الله تعالی نه. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې څه دی مخکې رکوع کې ذکر الجهاد مع الكفار وقد يقع في الجهاد الصلح کله کله په جهاد کې صلح هم راځي نو په دې رکوع کې بیان د قوانینو د جهاد ذکر کیږي. واعدو تیار کی تاسو لهم لدی کفارو دا پارا مستاسم سمر چی طاقت ویستاسو من قوت دا طاقتنا ومن رباط الخیلی پا تیارولو دا آسانو سراب
ترهبونا چیروی تاسوی پدی سر عدو اللہ دشمنان دا اللہ تعالی وعدوکم دشمنان ستاسو وآخرین نور خلق من دونم چی علاوہ دین دی. نو اسلام مسلمانانو تا حکم کئی چی گوالے تاسو پا جنگی ساز و سامان کے ځان دا سے تیار کئی کنا چی دشمن چی کم دے اغا سکئی اغا ستاسو دی جنگی حکمت عملین اویریگی. نو گوالے علماء کرام ذکر کئی من رباط الخیل دا اغا دور چی دا جنگ دا طول نا بہترین کم ہتھیارو کنا اغا اسو تیز رفتار اسو. نو پاگی بندے با خلق جنگو نا کول نو لکا پنن دور کی چی کم دے کنا پنن دور کی دا سائنس او دا ٹیکنالوجی مزل دا مسلمانان با خپل ځان په هر میدان کې چې کمدن حق دا سي تیاری چې دشمن هغه د دای سره د مقابلې د ادریدو نه مخکې سوچ کوي. ګورې لکه مثال نن دا مغرب چې کم دی کنه مغرب څومره چې یهود دي څومره چې نسوارا دي کنه نو هغه خپل ځان برپور طریقې سره هغه ایټمي طاقتونه جوړ کړي دي. خو چې چرته یو اسلامی مملکت لغون تکم اگئی تبوی محسوسیگی چی دے سکی دتا جی کمدر دا ٹیکنالوجی حاصلیگی نو ټول پہ لکد سرو لوز و مچو جی کمدر حق دا پیرا گنڈیگی خواہ ټول پہ لکد مقصد دا دے کنا چی دا گئی کوشش دا دے چی مونگا جی کمدر پا دی مسلمانانو بندے کم ظلم او کم زیادی کو کنا نو بیا با زمونگا دا چی کم راج دے زمونگ دا چی کم ظلم دے زمونگ چی کم زیادی رے دا با ختم سی بیا. اسلام منتدا حکم کی چی تاسو پا ہر میدان کی دشمن تزان تیار کی خواہ. وآخرین نور خلق من دونم چی علاور دین دی لا تعلمونهم چی تاسو نپی جنی دی لراب اللہ تعالی یعلمهم اللہ تعالی چی یعلمهم پی جنستاسو دشمنانو لرا وما تنفقوا چی خرچ کوی تاسو من چی اند سسیزن فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی یوفی الیکم نو پورا پورا بدر کلیشی تاسو تایوز دی پا دنیا کی وانتم لا تظلمون و پتاسو بندی با ظلم نشی کولے چی سو کی ستاسو اجر با پا اخیرت کی کمشینا اللہ تعالی با غنیمتم در کئی او اللہ تعالی با اخیرت کی اجرم در کئی خواب. وَإِن جَنَحُوا كَچَرْ تَمَئِلَ شُدَا کفار لِسَلْمِ ستا صلحتا نفجنح لها نمائل شتم دی صلحتا وتوکل علی اللہ بروسک و پدات اللہ تعالی انہو بے شکل اللہ تعالی هو السمیع العلیم دغ اللہ تعالی اوریدون کرے خبردار دے وَإِيُرِيدُوا كَچَرْ تَيْرَادَ لَرِدَي اَيَخْدَعُوكَ دا چلو قدر کتاتا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ پس بے شک کافر استاد پار اللہ تعالی هو الذي اللہ تعالی غدات ایدکا چی محکم کڑے رتالا را بنصری پخپل مدد سرا وبالمؤمنین پا مومنان سرا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ محبت پیدا کپما بین دجلون دی مومنانو کی لو انفقتا کچر تخرج کڑے ویتاب ما اغا طول مال فی الارضی چی پزمک کی جمعین طول پٹولا ما اللفتان محبت پدنو چول بین قلوبهم پما بین دلونو دی کی ولیکن اللہ لیکن دا اللہ تعالی چی اللفا محبت پیدا کو بینہم پما بین دلونو دا مومنانو کی انہو بشکر اللہ تعالی عدید غالب دے حکیم حکمت والدے. علماء کرام ذکر کئی دا مسلمانانو چونکہ دا انصارو دو قبیلی وی یو تبے اوس وی او بل تبے خدرج وی خوا نو دا دی پا مابین کی با پسونو کالا جی کمدر حق دشمنی برا روانی وی خوا پسونو کالا با دشمنی پا وڑا وڑا خبر باندے چستا اوخ ولی زمونگ دی شرحگانا دیکتا ولی را لے دل تکی ابوز ولی اس کلی نو پاگی باندے با پسونو کالا خانہ جنگی وی خوا اللہ تعالیٰ اگا خانہ جنگی ختم کڑی. نو علماء ذکر کئی کنا وی چی پا کم کور کی بے اتفاقی وی اکثر درونو خویندو دا مور او دا پلار یا دا نور جے کمدن حقا دا نا اتفاقی وی کنا نا دا آیت دا اغی دا پارا بہترین عمل لکھا سچل بکئی دا آیت چے کم دے روزانہ دا سہار پٹیم کی 101 مرتبہ بے وی خواہ 101 مرتبہ بے وی پدی بندی با سخوک شیدم کئی او اگا دا کور پٹولو افرادو بندی بے اگا شیخ رئی اللہ تعالیٰ با دا کور نبی اتفاقی ختم کی خواہ. ٹھیک شو جی طولو تمی اجازت ترک خواہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دے دینا دے خواہ عزیز حکیم پوری. یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام حسبک اللہ کافر استاد پارا اللہ تعالی من آسوک اتباکا چتا ومن آسوک اتباکا چتا بداری کے اسلام المومنین دا مومنانونا
یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حرد المؤمنین راتیس کا مومنان لرا علی القتال په جنگ باندې. نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دادی چې په مخ کې رکوع کې بیان د قوانینو د جهاد وشو. نو پدې کې تحرید علی القتال ذکر کیږي چې د الله حبیبا تو ګوره د مسلمانان په دې جهاد باندې را پاړو دایرا تیز کا چې ګوره دی جهاد کوي ځکه غیر مسلمه چې کم دی کنه هغه ګوره نن د جهاد د نوم یریږي او د جهاد چې کم خلق جهاد کوي کنه نو د هغه د پاره یو عجیب نوم ایښودی دی دهشتګرد ورته وایي دهشتګرد ورته وایي ټیرریسټ ورته وایي او جهاد ته دهشتګردي وایي ٹھیک شو ګوره جهاد دا د اسلام شان او شوکت ته خدا یو مسله ذهن کې راولي چې ګوره جهاد به د کافر خلاف کیږي د مسلمان خلاف ګوره جهاد نشته ا جهاد نه دی هغه فساد دی الله او د الله د پیغمبر په احکاماتو کې د هغه سخترین وعیدات راغلي دي د مسلمان خلاف جهاد نشته ګوره ٹھیک شو جی یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حرد المؤمنین راتیس کا مومنان لرا علی القتال په جنگ باندې یکن کچرت منکم تاسنا 20 صابرون شل کسان صبر کون کی یغلبوا 200 غالب کیږي بدی په 200 باندې و یکم منکم کچرت ویل تاسنا 100 صبر کون کی یغلبوا 1000 غالب کیږي بدی په 100 کسان باندې من الذين دا خلقنا كفروا چې کافرن شوی دي بانهم سبب دلی سرا قوم یو داسې قوم دی لا يفقهون چې نه پوهیږي دی. نو علماء کرام ذکر کوي د مسلمان قوت چې کم دی کنه الله تعالی دلته کې وایي ان یکم منکم 20 صابرون که چېرته 100 کسان درنه داسې وي کنه چې هغه کامل مؤمنان وي صبر کوونکي وي نو د 200 په مقابله کې به دی ته الله بری ورکوي که 100 وي کنه نو 1000 په مقابله کې به الله تعالی دی ته کامیابی ورکوي. نو مطلب دا چې یو مسلمان چې کم دی کنه دا سره دا چې کمنن هغه په لسو کافرانو باندې به غالبوي مشرانو به وي کنه وی یو چاکو چې کم دی کنه د یو ټرک هندوانو لبس دی ٹھیک شو جی. نو یو مسلمان چې کمنن هغه د لسو کفارو په مقابله کې دله به الله بری ورکوي الان اوس حفف الله تحفیف کړی دی الله تعالی عنکم تاسونا وعلم ظاهر دان فیکم چې پتاسو کې ضعفن کمزوری ده په بدنونو کې فیکن پس که چرته منکم تاسونا 100 سل کسان صابرة صبر کوم کې اغلبو 200 غالب کیږي بدای پسو باندې په 200 باندې و ایکم منکم کچر طویل تاسونا 1000 زر کسان یغلبو 2000 غالب کیږي په 200 باندې باذن الله په حکم د الله تعالی والله بشک مدد د الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی. ما کان لنبی ندی مناسب د پاره پیغمبر ان یکون له اسرا دا چې ویل د پاره قیدیان حتی تردی پوری یسخن فی الارض چې خونریزی شي و پزمکه کی. نو علما ذکر کوي چې کله د بدر قیدیان رالل کړه نو پیغمبر علیہ السلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله چې څوک نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د کله د ابوبکر نه تاسو کو کنه نو ابوبکر صاحب هغه وتوی د الله حبیبا د اسلام چې کوم اکانومی دا نو د اسلام چې کوم اقتصادي او معاشي قوت ته لغون تک کمزور دی نو موږ بسوکو د دې کفارو نه به پیری واخلو نو لغون تکبا په دې مسلمانانو کې بل سټیبلیټي پیدا شي لغون تکی د دې مسلمانانو معاشي او اقتصادي قوت په مستحکم شي وسله په واغلو د دې کمزور و مدد شي او د چکم پکې کونډي رونډي دي هغه ته پکې سلوغون تکي سملاو شي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر دارای چې واوري د کنه نبی حضرت عمر ترا مخامخ شو ویا عمر وستا سره ده تسوي نو عمر فاروق چې وکنه هغه د جلالی طبیعت مالکو نو عمر فاروق وتوی د الله حبیب زما رای ودا ده کنه وی چې کم پکې زما رشتہ دار دي هغه ما ترا مخامخ کچې سرته لري کوم او چې کم پکې د ابوبکر رشتہ دار دي هغه ته مخامخ کچې سرونه تل لري کی چې کم پکې د حضرت علی رشتہ دار دي هغه ته مخامخ کو کم پکې د عثمان وی چې ټول چې څه چلو شي چې دا کفار دایته د اسلام هغه شان او شوکت ښکاره شي. نو علما ذکر کوي پیغمبر علیہ السلام ذاتی رائے دا و چې څه چلیو کی د دې نه دی فدیه واغستې شي د دې نه دی فدیه واغستې شي او هغه فدیه
دا به د مسلمانانو دپاره د ذریعه معاش د اکانومي د بهتر کېدو سبب جوړ شي. نو علما ذکر کوي الله تعالی حکم نازل کړ چې ګوره پکار داسې نه وه، پکار خدا وه چې دی قتل کړی وی نو د دې کفارو دا سترګه به دا سره نه وه، د دې دا سترګې به لغونته کې په دې کې به خړوالی راغلی و، د دوی په دې ړونو کې به یره راغلې وه چې څه دی د دوی یقین به دا و چې مسلمانانو سره مخامخ کېدل دا څه دي، دا مرګ سره مرۍ جنګول دي. ٹھیک شوه جي. تريدون اراده لري تاسو ارض الحیات الدنیا د اسباب د ژوند دی دنیا، والله الله تعالی یرید الاخرت اراده لرون کړه د اخرت، والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والذات تی. لولا کتاب کچرتن یو فیصله من الله مد جانب د الله تعالی سبق وړاندې شوی، لمسکم خامخا رسیدلې به تاسو ته فیما په هغه څه کې اخذتم چې اخذتې وه تاسو فدیه عذاب عظیم هغه عذاب لوی. فکلوا خورئ تاسو مما بعد د هغه څه نه علمتم چې غنیمت حاصلوئ تاسو حلالا حلال طیبا پاکیزه، واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، ان الله بشک الله تعالی غفور بخونکی دی، حلیم څه دی رحیم رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې. یا ایها النبی اے پیغمبر علیه الصلاة والسلام قل اویت لمن آچاته فی ایدیکم چې په لاسونو ستاسو کې دي من الاسرا د قیدیانو نه، ان یعلم الله که چرته ظاهره وي الله تعالی ته فی قلوبکم پرونو ستاسو کې خیرا څه خیر یؤتکم نو دربکي تاسو ته خیرا غوره مما دا سره اخذ منکم چې اخیستلی شوي دي د تاسو نه. نو ربط د رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې څو احکامات د جهاد، نو په دې رکوع کې هم احکامات د جهاد ذکر کیږي. نو علماء کرام ذکر کوي وایي په دې رکوع کې قانون ذکر کیږي چې د کومو خلقو نه فدیه اغستل شوی وه الله تعالی هغې خلقو ته تسلي ورکوي. لکه علما ذکر کوي که نه حضرت عباس صاحب، حضرت عقیل ابن ابي طالب، حضرت نوفل ابن حارث، دغسې چې کوم دی دا خلق دی چې کله ایمان ناړه که نه نو د دی په دې زړه کې به لغونته کې یره وه، یاره موږ نه خو په بدر کې پیسې اغستې شوي دي، فدیه اغستې شوې ده، د هغې څنګه چل دی؟ الله تعالی دلته کې د هغې جواب ورکوي چې که چېرته الله تعالی ته ستاسو په دې زړونو کې د اصلاح هغه یو جلق ښکارېږي نو الله به درته ایمان نصیب کړي. ويغفر لكم بخنه وکي تاسو ته، والله تعالی غفور بخونکی دی رحیم رحم کوونکی دی. ویریدو که چېرته اراده لري دي خیانتک د خیانت کولو تا سره فقد پتا کیک سره خان الله خیانت کوونکی دی د الله تعالی سره. خان څه ته وایي؟ خیانت کوونکی ته. نو مونږ تاسو نن ډېر په فخر سره وپلان کې خان، حالانکې سره خیانت کوونکی. نو مطلب دا که نه چې دغه لفظ چې کوم دی هغه دا زمونږ ستاسو دپاره اغستل ښه نه دي که نه، دا خپل ځان ته نسبت کول. اکثر خلک وایي خان یم، نو خان مطلب خیانت کوونکی، په زور سره ځان سره چې زه چې کوم نن واده خلافي کوم او زه د خیانت والی یم په ما به اعتماد نه کوي. ګورې او حقیقت هم دی، ګورې حقیقت هم دی، ګورې هغه د اعتماد خلک ني، هغه د اعتماد والا ني خجي. وَيُرِيدُوا كَچَرْتَ اراده لري دي خیانتک د خیانت ستا فقد پتا کیک سره خان الله د خیانت کوونکي دي د الله تعالی سره من قبل مخکره دینا فامکن منهم پس الله تعالی قدرت درکتا سو ته پدی باندې. والله تعالی علیم خبردار د حکیم حکمت والده. ان الذين بشکا خلق امنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کوونکي دي وجاهدوا جهاد کوونکي دي په بدر کې بیا اموالهم فخبل مالون سره وانفسهم فخبل نفسون سره په سبیل الله فلا رد الله تعالی کی. والذین خلق آو چې ټکانه ورکړل دي چاته دي مهاجرینو ته ونصروا مدد کړل دي اولئک دغه خلق بعضهم بعض ردینا اولیاء بعض دوستان د بعضو دي. والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا هجرت نه کړي مالکم نشتر استاسو د پاره من ولایتهم د دوستۍ دین من شین سسیز حتی تر دې پوری هاجروا چې هجرت وکړي. نو ما درته ویلو چې ابتدا د اسلام کې هجرت مدینه دا فرض وکړه. وان استنصروکم کچرته د مدد غواړي تاسو را په دین په دین کې نو فعلیکم پس لازم دې پتا سو باندې ان نصر مدد کول په مقابله د دشمن د دی کې الا علی قوم مگر په مقابله دی داسې قوم کې بینکم چې په ما بین ساسو کې و بینهم په ما بین درې کې میثاق نکله کوادی
والله الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې عملونه کوي تاسو بصیر لیدون کړي مطلب ته هجرت ته والذین آخل کفروا چې کافران شوي دي بعضهم بعض ردین اولیاء او بعضین دوستان د بعضوري په دشمنی د پیغمبر علیه السلام کې الا تفعلوا کترتون کتا صداکار تكون فتنه نخامخا واقع بچ کفر فی الارض پس مکه کې وفساد کبیر او ډیر لوی فساد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا بسم الله الرحمن الرحيم والذین خلق آمنوا چیمان راوڑے دے وحاجروا ہجرت کدئی وجاہدوا جہاد کون کی دے فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی والذین خلق آو چٹکانے ورقل مہاجرین تاب ونصروا مدد کدد مسلمانانو اولئک دخت خلقهم المؤمنون حقا دا خلق مومنان دی پحقا لهم ددید پارا مغفرت بقندا ورزق کریم وردک عزت مندی والذین خلق آمنوا چیمان راڑا من بعد رستد حدیبین مقدم فتح مکین خوا وحاجروا ہجرت کدئی وجاہدوا جہاد کون کی حدی ماکم تاسو سراب پولائکا پس دق خلق منکم دڈل استاسو ندی قول الارحام رشتداران بعضهم بعض ردین اولاد ذات نزدیدی پا وراثت کی پا حقوقو کی ببعضن پا بعض نور صرفی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ تعالیٰ کی پا کتاب دا اللہ تعالیٰ کی ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ بکل شئین پاری اوشیز باندے علیم علم لرن کے ذات تے سورت توبہ مدنی سورت تے او 129 آیتون دی او شپک پکی رکو گانی دی دی سورت تا سورت براعتم میں لکی گی دا سورت براعت تا لکی دو وجہ پکی بالکل خکارا دا چی دا دی سورت پا آغاز کے کلمہ دا براعت ذکر شوے دے نو دا سورت نازل شوے دے رست سورت مائدینا او دا شوال پا میاش کے نہم ہجری و دا فتح دا مکین پس چے کمدن حقدا سورت چے کمدن حقدا نازل شوے دے ربط دا سورت دا مکی سورت سردا دے چے پمک کی صورت کے دمک کی صورت پمک کی صورت کے بیان دا احکامات دا جہاد اوشو او پکی بیان دا تقسیم دا مال غنیمت اوشو نو پدی صورت کے ہم بیان دا دفعات دا جہاد
او بیان د صدقاتو د تقسیم چې څه چل بی صدقات 50 ورکول کیږي، مال غنیمت 50 ملاویږي، په هغه کې د په دې زکات کې په دې صدقاتو کې د چا حقوق دي نو د هغه تذکرہ په دې صورت کې کیږي. براتن اعلان د بیداری د من الله د جانب د الله تعالی نا ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی نا الى الذين خلقوا عاهدتم چې معاهده کړل تاسو دې سره من المشرکین د مشرکانو نا. نو علماء کرام ذکر کوي وای د قران مجید هر سورت چې شروع کیږي کنه نو د هغه په ابتدا کې بسم الله وی، خو د دې سورت په ابتدا کې بسم الله ولې نشته؟ نو د دې د پاره یو وجه ده. وجه دا ده کنه چې د دې صورت په آغاز کې د الله تعالی د غصې ذکر دی، نو غصه او رحمت دواړه په یو ځای کې نشي جمع کېدی. نو ځکه کلمه چې کمدن هغه د بسم الله پکې نه راوړی شوي. یا بعضې علماء کرام ذکر کوي کنه وایي دا سوره انفال او سوره توبه دا یو سورت دی، په اعتبار د مضامینو سره یو دی. وایي دا تتمه د سوره انفال نه، ځکه د دې په آغاز کې بسم الله نه راوړي. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای آداب د دې دادي کچرته یو سړی د قران مجید تلاوت مخکې نه شروع کړی دی او را روان دی کنه او دې صورت تر ورسېدو نو دله د دې په آغاز کې بسم الله ویل نه دی پکار، خو کچرته دې مستقل تلاوت د دې نه شروع کوي نو بیا دې څه کوي؟ بیا دې د تلاوت په آغاز کې بسم الله دی ووایي. ٹھیک شو جی. الى الذين خلقوا عاهدتم چې معاهده کړل تاسو دې سره من المشرکین د مشرکانو نه فسیحوا پس ګرځئ تاسو فی الارض پس مکه کې 14 اشهر سلور میاشتې چې سره شوال ذیقعد ذوالحج او محرم. وعلموا پوشی تاسو انکم چې بشک تاسو غیر موجد الله نه اخلاصیدون کې د عذاب د الله تعالی نه وان الله بشک الله تعالی مخذل الکافرین رسوا کون کړي کافرانو لرا واذان ویلان د بیداری د من الله د جانب د الله تعالی نه ورسول یو د پیغمبر د الله تر طرفنا الى الناس خلقتا یوم الحج الاکبر پورز دا غلوی حج باندې. نو علماء کرام ذکر کوي عمره چې کم د کنه هغه ته حج اصغر ویل کیږي او حج ته حج اکبر ویل کیږي. اگر چې زمونږ په دې خلقو کې دا خبره مشهوره ده کنه وای چې کله د عرفې دا ورځ د جمعې په شپه باندې راشي کنه وای دا سي حج اکبر ښه، او چې د جمعې په ورځ باندې عرفه راشي نو وای دا حج اکبر نه وي ښه. حالانکه علماء لیکلي دي هر حج چې کم نه هغه دا حج اکبر دی او عمره چې کم دی کنه دا حج اصغر دی ښه. ٹھیک شو جی. ان الله چې بشک الله تعالی بریون بیدار دی من المشرکین د مشرکانو نه. نو مسله ذهن کې راولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټول عمر کې سلور عمرې کړې دي، سلور عمرې کړې دي او حج چې کوم نه هغه په ټوله زندګۍ کې یو حج کړی دی، یو حج کړی دی. پوهیږئ تاسو خجی ان الله چې بشک الله تعالی بریون بیدار دی من المشرکین د مشرکان ورسول پیغمبر د الله تعالی. فین تبتم پس کچرته توبه وباسل تاسو د کفرنا فهو خیر لکم دا خبر به بهتر وي تاسو د پاره. وان تولیتم کچرته مخواړو تاسو فعلموا پوښی تاسو انکم چې بشک تاسو غیر معجز الله نه عاجز کون کې الله تعالی لرا. وبشر الذین ازیر ورکا خلق تکفروا چې کافران شوی دي بعذاب علیم عذاب درناک سرا الا الذين مگر خلق عاهدتم چې معاهده کړل تاسو د سره من المشرکین د مشرکانو نه. نو دا سو قبیله بنو زمرا او قبیله بنو کنانا. ثم لم ينقصوكم بیا دی واده خلافینه د کړه تاسو سره شي اند سسیز ولم يظاهروا مدد د کړه علیکم په مقابله تاسو کې احدن د یو د دشمنانو نه. فاتموا پس او پورا کی تاسو الیهم دیت عهدهم اغه نیټه د وادي د دې چې سوا نه میاشتې وقا الى مدتهم تر وخت دی پوری. ان الله بشک الله تعالی يحب المتقين خو اغه خلق ولا چې ځان ساتي دو وادي ما طولنا. پیدن صلح الاشهر الحرم پسر کله چې تیر شي میاشت محترمي فقتل المشرکین تاسو جنگ کوي مشرکانو سره حيث وجدتموهم کم دی کی چې مې تاسو دی لرا وخذوهم انسی دی لرا واحصروهم من کین دی لرا د مسجد حرام نا وقعدوا کین تاسو لم دی لپاره کل مرصد پاریو گزرګا باندې
نو فإن تابو پس کچرت توبو باسل دی واقاموا الصلاة قائمی کمز لرا واتو الزکاة زکاة ورکو نو فخلو سبیلهم کلاو قیلار دی بیا وتغگم کوئی خواب ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ كَتَرْتِوْ دِ مشرکاننا نستجارک امن اغواری دتانا نفعجره امن ورکدت حتی تردی پوری یسمع کلام اللہ دا چواوری دے تعلیمات دا کلام دا اللہ تعالی ثم ابلغه بیاورسی دے مأمنه وغذید امن ددتا اللہ تعالی وی کنا وی کچرت یو کافر اگر پا اجازت دا حکومت اسلامی سرا دے پا اسلامی مملکت کی سلغن تک ٹائم تیرول غواری نو دا تبسی دا اسلامی حکومت تا طرفنا دا تبزیات نزیات دا یو کال پورے ٹائم ورکولے کی گی خواه دا یو کال نزیات پا کافر تا پا اسلامی مملکت کی دا اسیدو ٹائم نورکولے کی گی خواه او دا دی ٹائم دا تیرولو پا دے با عوض ورکی ٹیکس پا ورکی دے اسلامی مملکت تا خواه ذالک دا بینم پسبب دری سرا قوم نیو دا سی قوم دے لا یعلمون چی دی علم نلری دا اسلام متعلق دا اسلام حقانیت و دا اسلام دا تعلیمات و دا خالقنا قبر دی خواه بس کہی